أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ننانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سے آغا سورة ہود پارہ نمبر 12 آیات پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 87 88 89 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. د مخکې چې نو هغه د شعیب علیه السلام قصه روانه وه. نو شعیب علیه السلام خپل قوم ته د دریو خبرو چې نو هغه دعوت ورکړلو. نمبر 1 تاسو د الله جل جلاله وحدانیت ومنئ، د الله پاک چې نو هغه سره شریک مه جوړوئ. نمبر 2 تاسو جانو ناب طور کی کمی مکوئ. نمبر 3 ولا تعصوا فی الارض مفسدین، پس مکہ کی جانو آغا فساد مکوئ، مکہ کی جانو آغا اصلاح کوشش کوئ. نو چې کله دغه خلکو له دغه دعوت ورکړلو، بیا دغه نه اورسته د خلکو جانو آغا شعیب علیه السلام د هغوی به مونځ ډیر اهتمام سره کولو. مونځ کې به ډېر څه نو هغه په سولو په دلجویۍ او په یکسویۍ سره به چې نو هغه به مونځ کولو. د شعیب علیه السلام مونځ په خلکو کې چې نو هغه متعارف و، هر چاته چې نو هغه پته وه. نو چې کله داسې ولو نو دوی ورته یا شعیب الصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آیا ستا دا مونځ نو هغه تا ته دا حکم کوي چې مونږ ته په دې باندې دا خبره کوي چې زموږ پلار نیکه د کم شیزونو عبادت کوو مونږ هغه پرېږدو، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا دا چې مونږ په خپل مالونو کې تصرف وکړو د خپلې مرضۍ مطابق. نو دا ستا چې نو هغه څه کوي، دا ستا دا مونځ مونږ ته چې نو هغه دا حکم کوي. نو د دې دا حکم په طور د استهزاء باندې ولو چې دوی چې نو هغه د شعیب علیه السلام پورې خندا چې نو هغه کوله. لکه اوس هم چې نو هغه یو سړی مثال په طور کې نو هغه داسې فاسق فاجر او دی ورته وایي چې هله حضرت جي صاحب راځئ، نو دا د هغه پورې خندای، یا د یو سړی مقام یو دی چې نو هغه ته د هغې نه کمه درجه ورکړي. نو دوی هم دا په طور د استهزاء چې نو هغه شعیب علیه السلام ته ووایي. اوس دې نه دا خبره هم معلومه شوله چې مونځ دا یوازې زمونږ په دین او زمونږ په شریعت کې نه دی فرض، مونځ په تمام ادیانو کې چې نو هغه فرض و. کیفیت د هر چا د مونځ چې نو هغه بدل و، وخت چې نو هغه بدل و، نور مونځونه چې نو هغه ول. نو ځکه خو دوی شعیب علیه السلام ته ووایي چې ستا مونځ چې نو هغه تا ته دا حکم کوي. نو دوی وایي ته چې موږ د کومې خبرې نه منع کوي چې د الله وحدانیت شروع کړي او د دې بتانو چې نو عبادت پرېږدئ، نو په دې باندې زموږ سره چې نو هغه دلیل چې نو هغه سره نقلی دی، او دغه شانتي یو زموږ سره دلیل عقلی دی. دلیل نقلی زموږ سره دا دی چې موږ خپل پلار نیکه ته کتل، د هغوی د حق وخت نه دغه شانتي را روان دي او د دې بتانو چې نو عبادت کوي، نو دا خو د هغوی نه را روان دي، نو موږ څنګه دا پرېږدو. دلیل چې نو هغه دویم دلیل عقلی دوی دا وي او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، دا خو زمونږ مال دی او د عقل تقاضا هم ده چې چا مال وي د هغه به په خپل مال کې نو د خپلې مرضۍ متعلق چې نو هغه تصرف کوي. اوس هم تاسو ګورئ ډېر بېدینه خلک چې نو هغه دا خبره کوي زما مال دی زما مرضي ده. نه، مال هم د انسان نه دی، مرضی هم د انسان نه ده. مرضی به صرف د یو الله چلیږي، مال کې الله پاک د انسان له عارضي طور باندې چې نو ملکیت ورکړی دی.
مال دا ټول کې اصل کې د الله رب العزت دی. لله میراث السماوات والارض، نو دا میراث د الله دی، دا الله ول ور کړی د چې په کم ذریعہ په کم شیز باندې ګټل، نو دا ټول خو خدای د لور کړی دی، دا د دنه دی. نو چې کله دا د دنه دی د سره صرف ملکیت چې نو هغه ملکیت ارضی دی، اس چې نو هغه د لږ وخت لپاره په الله پاک دی مالک جوړ کړی دی، نو دی په دې مال کې د خپل مرزي متعلق تصرف نه کوي، بلکې په دې مال کې به د الله جل جلاله د حکم او د وخت د پیغمبر متعلق چې نو هغه تصرف کوي. نو ځکه دوی دا دویمه خبره وکړه، انک لانت الحلیم الرشید، مونږ خو ته ډېر چې نو هغه ته بردباره او خيار ګڼو. نو دا جمله هم د دوی چې نو هغه په تور د استهزاء وه، یعنی مونږ خو ته ډېر بردباره چې نو هغه ګڼو چې تو اوس د هغه خدایانو نه منع کړې او زموږ په مالونو کې چې نو هغه هم ته مونږ ته تصرف کوي او ته مونږ چې نو هغه ته ډېر هوښیار ګڼو. یعنی ستا خو ماشاءالله چې نو اکثر خلک باندې کس ته مبارک شه تو ډېر زیات چې نو قابلی. نو دوی په تور د استهزاء چې نو هغه وي چې تو خو ډېر زیات چې نو هغه هوښیار نه چې به کم شیز باندې زموږ د پلار نیکه د وخت نه چې نو هغه را روان دی، تو دا عبادت صحیح نه دی او مال زمونږ دی او تو چې مرزي نو تصرف به کې زما د مرزي متعلق چې نو هغه کوي. وسوم تاسو ګورئ اکثر چې کله چاته مسله چې نو هغه بیان شي تاسو کې د دې ورته یار د بیمه خو ناجیز زما او د منصف نه د پوس کړو هغه چې بیمه مکو دا ګناه دی، مړه مولانو بزان د کار کتره دوی کم شي جایز کو، خو هر شي د جنانو هغه دوی ناجیز. یلکه چې یو شی حرام دی نو تاسو څنګه جایز کی کته ورته وی جنانو هغه مثال په تور کې تازه چې نو هغه بنګ یا نور سدي یو بل حرام کار له ورکینو ته چې ګوره دا کومه حرام کمای کې دا شی حرام دی، له لهب جنانو هغه شی زونه ته دا خرڅي ګوره دا شی حرام دی. نو دې بزر وای مړه د ځان له کار کتل په هر شي کې نو هغه دادی، نو دا د وسنۍ خبر نه ده هغه وخت نه نو هغه راغلی نه د ستا دین چې ستا نه دی نو ته په دې کې د الله د مرزي مطابق چې نو هغه تیرې کدي سي نه بیا به اند الله چې نو هغه مجرمي. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي، نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نه الله رب العزت ډېر لوی فصاحت ورکړو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دی چې خطیب الانبیاء لقب د شعیب علیہ السلام داسې انداز باندې چې نو هغه بیان او خبره ورکوله چې دا هغه سره به ډېر نو اثر کون دا هغه خبره به او بیان به ولو. نو دیو جن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام چې نو پاغوي کې دا خطیب الانبیاء چې نو هغه لقب دی. نو ورته یا قومي ای زما قومه ارایتم ان كنت على بینه، تاسو نه یعنی تاسو ما ته وای کزو د خپل رب د طرف نه په یو واضح دلیل یم الله ما ته نبوت را کړی ورزقنی منه رزقا حسنا او الله ما له خپل پاکیزه حلال رزق چې نو هغه هم را کوي. نو زو وس دا وکم چې دغه پاکیزه رزق او دا پرې د مستاز په شان نافرمانی شروع کوم. نو اکثر تاسو ګورئ وسوم اکثر خلک چې نو هغه خبره کوي خصوصا چې نو هغه کله بیمه والا بسړی په سراشي یا سعودي نه راغلی بل د مړه د پیسو په خوان بجنه نو هغه بدی پوهکم. او بیا د بعض ماته یو کس نو هغه نو مې مرزي د خپل د بده د تنه بچ جایز دی او ناجایز دی پاغه نه تو معنی او نه چې نو کې خو عقلن د تصرف یو خبره کوم بیمه د عمل بتا ته کله ملایږي نو به په یو شرط د ته ملایږي چې یا به تو بیا ځان ارته هي یا به کور ارته یا به ځان لاس په ماته هغه پوری تل دانه درکې چې سودی دانه کړي. یو دویم مېدا د دویم خبره چې نو هغه دا کړل چې کله ته مړ شې ستا به نو مې چې ته مړ شې ته لیوانه نه یاره پیسې به تو جمع کې خپل تنخواه به تو بزان باندې ورسکور کې بار نه چې ریالونه دروړې هغه به تور کې او چې تو مړ شې ستا بچو ته بیا دومره ډېره ملای شي نو ته بیا کې ستاته ست پیلاو شو. بیا ماته دا خبره خوم صحیح ده. نو زه چې نو هغه عقلي ناغه ناجیز والی خو په خپل زیاده خو دغه ته هم سره سوچ کې د شي ماته څه پیدا شته. نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ته دوی هم د قشانته وي مړه د فقر ځن تیری استاد غړي بيزچ نه نو هغه دي د لوريان ساتي د هغه غړي بيزچ نه هغه په یو د خوراک ادا کې نو زمونږ په شانتو هم الیاذ بالله د سیمنډه ترازه کم تول ناف کې چې نو هغه د قصې کوه تمام دی نو هغه فراخ مال به سره شي د رزق ارسه ته پراخ شي. نو شعیب علیہ السلام مال دی الله کم رزق د حلال را کړی دا ډیر غوړه دی ځکه د حلال پر رزق باندې چې نو حلال رزق داغه کمای داغه خوراک دا په عبادت کې چې نو معاون هم یو دا بذات خود په خپل عبادت هم دی.
وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه اوس برا باندې دا وکي او بیا به چې وګوره اول ورځ موږ منع کول اوس په خپل هغه کار کوي. د مدعاتین معرف القرآن کې دی چې حضرت مفتی شفیع صاحب رحمه الله لیکلی دي وای دینه معلومه هم شوله واعظ او مبلغ دی وای چې زما په خبره کې د اثر پیدا شي نو د دې به هغه خبره چې کم کوي په هغه باندې په خپل عمل هم کوي. نو چې کله د په خپل په هغه باندې عمل هم کوي بیا به د په خبره کې نو هغه اثر وي او که په خپل عمل دغه خلافي او بل تصرف نه نو هغه واز او نصيحت کې یا بل ته تبلیغ کې نو د خبره هغه اثر نه کوي. ان اريد الا الاصلاح زمات نو مخصوص صرف تاسو اصلاح کول نه مستطاعت تر سوچ زما توفیق وی طاقت وی قوت وی اق وخت پورې بزو نو هغه د قشانت لګي که تاسو منئ او کنئ خو زه به خپل ذمه چې نه نو هغه فارغومه وما توفیق الا بالله او نه زما توفیق مگر د الله رب العزت زما مهنت زما د الله رب العزت چې نو هغه په توفیق او مدد سره بکیږي. علیه توکلت و الیه انیب هغه الله باندې زما توکل دی هغه الله طرف ته نو هغه سره رجوع ده. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي او بیا ته شعیب علیہ السلام ای زما قومه زما خلاف څه نو هغه تاسو دشمنی دي تاسو را اوفار نه کی اسنه چې تاسو په دشمنی زما سره وین خلی نو ګورې زما سره په دشمنی باندې نه نو هغه مرزي زګه زو تاسو خیر خوایم زو د الله پیغمبر يم تاسو د پاره چې نو هغه خیر خواهی ما راوړلم نو چې کله می دا راوړل نو ګوره زما خلاف نه نو هغه پر زرا پار نشي زما په دشمنی باندې را پار نشي اسنه ايصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح لکه څنګه چې د نوح علی السلام قوم نافرمانی وکړه الله تبا کړ څنګه چې د هود علی السلام قوم نافرمانی وکړه الله تبا کړ څنګه چې د صالح علی السلام قوم نافرمانی وکړه الله تبا کړل د شانتی با الله پاک تاسو چې نو هغه تبا کړي. وما قوم لوط منکم ببعید او د لوط علی السلام قوم خو تاسو نه هغه لري نه دی نو دا دواړه په اعتبار سره مکان په اعتبار سره هم او زمان په اعتبار سره هم ځکه شعیب علیه السلام الله پاک مدین کې مبعوث کړو او دا هغه سره لکوټي فاصله باندې چې نو هغه بحری میت دی نو کم ځای کې نو هغه د لوط علیه السلام قوم نو د مکان په اعتبار سره هم تاسو ته د لوط علیه السلام چې نو هغه علاقه نږدې د التلار شي عبرت چې نو هغه نه والی او د زمان په اعتبار سره ځکه د نمخ کې نو هغه د لوط علیه السلام قصه ذکر شو بیا پس نو هغه د شعیب علیه السلام ده نو د زمان په اعتبار سره هم د زمانه په اعتبار سره تاسو دغه قوم سره ډیر مخکې لري نه تر شي چې دوی نه فرمانی وکړه الله پاک هغه هلاک کړل نو که تاسو نه فرمانی وکړه تاسو به الله پاک سکی هلاک کړي. الله دې موږ دغه نواسي. قالوا اویل دی یا شعیب ای شعیب علیہ السلام الصلاة کا آیستا مستعمرک تا ته حکم کئی ان نترک چی مونگا پریک دو ما آغا سیعبدو چی عبادت کئی عبادت کولو آباؤنا زمونگ پلاران نکنو او ان نفعل یادا چې مونږ وکړو فی اموالنا په خپل مالونو کې ما نشا سچ غواړو انک لانت بشکتو الحلیم الرشید بردبار او اخیار سړی. قال نو شعیب علیہ السلام یا قوم ای زما قوم ارائیتم آیتا سوینی ان کنتو علا بینت کچرتی یمزو پا یو واضح دلیل من ربی دا خپل رب دا طرفنا ورزقنی منهم او آگر راکی ما تچینو دا خپل طرفنا رزقنا حسنا روزی خکولی حلالا وما اریدو اوزو نغوارم ان اخالفکم دا چیزو مخالفت اکرم ستاسو الى ما انهاکم انهم دا آغسر چی تاسو تری منع کوم یعنی بیا په خپل پاغي باندې اک کار شروع کم. ان اريد زن غواړم الا الاصلاح مگر اسلام استطاعت تر سوچ زمانہ کې دیشي وما توفیق الا بالله او نه د زما توفیق مگر د الله په مدد سره علیه توکلت پاغه الله ز توکل کوم و الیه او داغه طرف د انیب ز رجوع کوم. ويا قوم او ای زما قوم لا یجرمنکم تیار دی نکړی تاسو لره شقاق زما مخالفت ایصيبکم دیت چې ورسیږي تاسو ته مثل ما پشان د هغه اصحاب چې رسیدلو قوم نوح قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود او قوم صالح یا قوم د هود او قوم د صالح علیه السلام وما قوم لوط منکم ببعید او نه د تاسو نه قوم د لوط علیه السلام لري.